والد صاحب شهید شو. ما د والد صاحب پرې بدن ټوکړې راټولې کړي دي. یو وخت داسې رالو چې بعضې ظالمانو بعضې جابرانو زما په والد صاحب باندې ناشنا الزامونه ولګول. هغه حالاتو سره ډېر هغه کړو، خو الحمدلله زما د پلار پرې بدن او زما پلار لیدلی بدن دا ثابته کړه چې زه هغه نه وم چې کوم تاسو وي. زه هغه اغیارو ته وایم نن چې تاسو خو ډېر ووي چې دی د ادارو سړی دی، تاسو خو ډېر ووي چې دا د آرمي سړی دی، چا به وي چې دا کافر دی، چا به وي دا منکر حدیث دی، چا به څه وي چا به څه وي. ملګرو تاسو ته پته ده چې زما پلار ته نن نه 2-3 میاشتې مخکې د مرګ خپل پیغام راغلی و چې تا نه پرېږدي. منظور پښتون داسې نورو ملګرو ورته ښه وسیع زریو سره ویلي وو چې مفتي صاحب ګوره ډېر احتیاط وکړه، په KPK کې 2-3 کسان دي، په هغو کې یو ته هم یې تا نه پرېږدي. ما والد صاحب ته ووایم ابا منظور ډېر غټ کار کوي، خو نن انډرګراونډ دی، ژوندی دی، خپل ژوند کوي او یو وخت سره به راپاسېده، لهر به تیر شي، لهذا ته هم انډرګراونډ شه. څه انډرګراونډ دي خو د کوره مه وځه. ما ته یې بچیه زما او د منظور په کار کې ډېر فرق دی. منظور صرف د قوم کار کوي، زه قوم سره د قرآن کارم کوم، او قرآن کار چې دا د کوره نه کېږي، دا د منبر او د محراب نه کېږي. الله په دې خبرې ګواه دی، زه د خپل پلار غیرت نه بیانوم، ما ټولو دنیا ته معلوم دی. والله چې موږ ته د خپل پلار د مرګ خبره د میاشتې د 2 نه مخکې معلومه وه، او موږ دې افسرانو ته، موږ دې سیچوګانو ته، دې DSP-ګانو ته، دې DC ته، دې SP ته، دې ټولو ته، دې CTD ته موږ ځای له ورغلي یو چې ګوره زموږ غم وکړئ، موږ ته حالات خراب دي، خو زموږ دوی غم نه کولو. زما پلار یې ورته ACL کې اچولی و، زما پلار یې ورته شیډول 4 کې اچولی و. زما پلار د اوس هم د هنګو DC لایسنس ایثار کړی دی د دستکې په ذریعه باندې، او ورته وایي چې دی په دهشتګرد دی په شیډول 4 کې و، لهذا زه د لایسنس نشم هغه کولی. ستا چې یو SHO وي، ستا چې یو تاڼهدار وي، هغه ته تا 10 شل 10 کسان دې ورکړي وي، او هغه ته پې ساتې. او دغه شانته علما چې په هغې باندې ډېره دنیا خوارېږي، نن به تا ته پته ولګي هغه باندې څومره دنیا خواره شول، خو تا د هغه لایسنس نه، تا هغه ته هېڅ قسمه توجه نه ورکول. خو بهرحال هغه خو چې څه وشو، زما چې کومه اساسه وه، زما چې کوم چت و، زما چې کوم د ملا تیر و، هغه لاړو. هغه ته خپل مقام، هغه شهادت د بېغیرتۍ په مرګ کې نه دی مړ چې زه د پلار دا ووایم چې یاره بیا داسې بیمار و، داسې جمعې شپه. نه، زما پلار درس قرآن ته روان و، مخکې زما زوی ته قرآن روان کړی و. هغه دا کوم ځای کې چې بم پروت و په هغه ځای باندې دی تېر شو، زما زوی تېر شو، زما والد صاحب شهید شو. ما د والد صاحب پرې بدن ټوکړې راټولې کړي دي. دغه یو سوال صرف کوم، ما خبرې نه کولې.